نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما د دریو سیزونو سره محبت دی. یو می د خوشبو سره محبت دی، خوشبو لګول. نبی علیہ السلام فرمایل خوشبو سره می محبت دی، یعنی سړی خوشبو لګئی، ښکلی او ښایسته عطر لګئی. دقه شانت نبی علیہ السلام فرمای یو می د خوشبو سره محبت دی. دویم نبی علیہ السلام فرمای د خپل بیبیانو سره دا هغه سره می محبت دی. او دا حقیقت تو چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ډیر محبت کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو کې یو بیبی ده، دا غنوم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها، ډیر لوی شان والا صحابیه و، امهات المؤمنین، د مؤمنانو مور و او د حضور صلی الله علیه وسلم بیبی و. دومره لوی شان والا فرمایي چې کله په یوسف علیه السلام باندې الزام او بهتان ولګید، نو د یوسف علیه السلام صفائی چې کم ماشوم په زانګو کې هغه د دې صفائی بیان کړله چې یوسف علیه السلام ته ګناه نشته. کله چې د عیسی علیہ السلام په مور باندې الزام او بهتانو دی هغې صفائی عیسی علیہ السلام په خپله بیان کړي، قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کله چې جوریج بزرگ هغه باندې بهتان ولګید، داغه صفائی ماشوم بیان کړي و. خو چې کله صدیقه کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې الزام او بهتان ولګید، دی هغې صفائی الله رب العالمین په خپله بیان کړله. یو ځل نبی علیہ السلام حضرت عائشې ته فرمایي عائشې راځه دواړه منډه ووهو. نو چې کله نبی علیہ السلام او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منډه شروع کړله، نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام نه مخکې شوه. دې کې څه وخت تیر شو، نبی علیہ السلام ورته وایي حضرت عائشې ته عائشې بیا منډه نه وهو، چې بیا یې منډه شروع کړله. چې منډه شروع کړله نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو. نبی علیہ السلام حضرت عائشې ته فرمایي اے عائشې تلک بتلک، معنی دا چې بدل می د نه واغېستو. نو نبی علیہ السلام وایي اولنی محبت می د خوشبو سره دی، او دویم محبت د خپل ښځې او د خپل بیبیانو سره دی، او دریم محبت نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه مې د مانځه سره دی، ځکه په مانځه کې زما د سترګو یخوالی دی. څوک چې مونځ کوي هغه د نبی علیہ السلام سترګو ته یخوالی ورکوي. نو دا درې څیزونه دا د نبی علیہ السلام خوښو: خوشبو لګول، د خپل بیبیانو سره د نبی علیہ السلام محبت، او نبی علیہ السلام فرمائی زما د سترګو یخوالی دا مانځه کې دی.